السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. ګرانو معززینو دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول بخیو او الله پاک بم په خوشحالو کې لري او الله مو سره د ما د غمونو آفتونو حادثاتو نه وساته. او دا دعا زه دې لپاره کوم چې د ژوند هیڅ پته نه لګي. اینی ټایم تا ته هر قسم مشکلم پیښیدی شي او هر قسم حادثه هم راتلی شي، خو د الله پاک نه به دعا کوو نو الله به مو بچ کوي. دوستانو، موانع د ارث، میراث په څو شیانو باندې یو سړی ته نشي ملاویدی. ځینې داسې خبرې شته د میراث اسلامي غټو کتابونو دا ذکر کړی دی چې د هغې په وجه باندې یو وارث میراثخور د میراث نه محرومیدی شي. عمومي طور باندې موانع د ارث، یو د مسلمان دپاره چې کوم دی غلام، یو کس غلام دی هغه ته به میراث نه ملاویږي. ټیک شو؟ د غلام چې کوم میراث دی هغه به نه څوک اخلي، نه به غلام ته میراث ملاویږي. ټیک شو؟ دویم نمبر قتل. یو انسان دی هغه راپاڅېدو او هغه خپل وارث ووژلو، پلار یې وژلو، ورور یې وژلو، نیکه یې وژلو، ټیک شوه، مور یې وژله، نعوذ بالله. د دوی میراث به دغه سړي ته نه ملاویږي. ټیک شوه؟ او دریم نمبر چې دی اختلاف دین. یو کافر مړ شو او اولاد کې مسلمان دی، دغه مسلمان ته به دغه کافر میراث نه ملاویږي. دارنګه یو مسلمان وفات شو او د هغه په وارثانو کې یو وارث دی چې هغه کافر دی، غیر مسلم دی، دته به میراث نه ملاویږي. او یو هغه دی اختلاف دار چې ملکونه جدا وي، خو هغه د کافر دپاره دی، مسلمان دپاره نه. مسلمان دپاره دغه درې دی چې غلام، رق، قتل، اختلاف دین. دا درې شیان داسې دي چې د دې په وجه باندې انسان چې دی دا د میراث نه محرومیدی شي. نو ډېر احتیاط پکار دی. رب العالمین د مونږ تاسو نه راضي شي. دا د میراث یو قانونو ماجزه خلق په خبر شي. الله تعالی مو خوشحال لره. جزاکم الله خیر.